السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د ټولو نه اول د ټریفیک چې کوم انچارج دی جناب علي خان په خدمت کې یو څو خبرې کول غواړم. د ډېر وخت داسې وینم چې په دې شوې اډه کې ځکه زما په شوې اډه کې دوکان دی مکتب دیوبند شوې اډه مین چوک بالمقابل MCB بینک سره. کله چې د کور نه راځم نو ډیلی بیس باندې خو ما مدري او زمانه علاوه چې زه وګورم نو دغه ټریفیک والا عمله بلا داسې خلک یې ټینګ کړي وي چې څوک ورته جاړي، د چا د سترګو نه اوښکې بهیږي، څوک ورته منت کوي، څوک ورته زاري کوي. نو جناب علي خان په خدمت کې دا عرض کوم چې د خپل عملې ته ووایه سار وختي لا 9 بجې وي چې خلک رکشو والي غریبانانو یو ټریپ هم نه کړی، لومبني ټریپ کې روان یو ته هغې ودرې پارچۍ کې ټوله ورځ هغې پارچه ډکې بیا لوډر والا غریب د کوڅې نه روزي د مین روډ ته څنګه روزي یکدم ورته دی ولاړي او ورته زرها وایي چې لالا زه د دې ځای نه راووتم د دې مارکیټ نه راووتم هغه نه مني پارچه وله ورکړي. داسې ډېر موټرسایکل والې ودرولي موږ منو چې زموږ هم غلطۍ شته دی، زموږ د ګاډو والو هم غلطۍ شته دی، پرچې ورکول پکار دي خو د هغې یو حد دی په یو طریقه باندې ورکول پکار دي. داسې نه چې یو سړي غریب سره په جیب کې 1500 روپۍ هغه ته پارچه کوي او هغه په موټرسایکل باندې روان دی، کور نه راوتی دی، غوښه راوړي، ټماټر راوړي، پیاز راوړي، هغه به څه کوي؟ یا یو هلک دی هغه د کور نه راوتی دی، مور له 400 روپۍ 1500 ورکړي چې بچی لړ شه د دې اډې نه سودا راوړه او دې اډې ته راشي او دغه پارچه وله ورکړي، دی به کور ته په کومو سترګو ځي؟ زما یو شاګرد ابر وزدل په اډه کې پولیس والا پلار یې راوستو پینډه سټینډ ته، وی پلار مې څنګه کوس کو دی که واپس شوم نو بس ما له پارچه راکړه دا پیسې را سره نه وې، وی ما ته وی چې موټرسایکل دلته ودروه او لاړ شه پیسې راوړه، وی بیا مې ورته جړل. نو جناب علي خان په خدمت کې دا عرض کوم، DPO صاحب په خدمت کې دا عرض کوم، DC ته دا عرض کوم چې لږ غوندې پلیز مهرباني وکړئ، عوام مهنګایۍ والي دي، عوام پریشان دي، عوام ځپلي شوي دي، عوام په دې کنډیشن کې نه دي چې هره عمله دې راځي او عوام باندې زور اچي، پولیس دې راځي په عوامو دې زور اچي، ټریفک دې راځي په عوامو دې زور اچي، عدلیه دې راځي په عوامو دې زور اچي. عوامو غریبانانو څه قصور کړی دی؟ قصور مو دا دی چې موږ پاکستانیان یو، قصور مو دا دی چې موږ د پاکستان اوسېدونکي یو، نو دا قصور مونږ چرې مه ګرځوئ زموږ دپاره. جناب علي خان په خدمت کې مې دا عرض دی لږ غوندې تاسو خپلې عملې ته ووایئ چې د پرچو والا سره ګزاره کړي، خیر د ښې طریقې سره زموږ دا وروڼه بایګان پوهوئ، که څوک غلطي وکړي یو پیری پوهوئ، 2 پیری یې پوهوئ، حتی الوسه چې کوم دی د پرچې کوشش مه کوئ. دا ګاډو والا دل ازاري ده، زړه ازار شي د دغې ځوانانو د دغې مشرانو رکشو والا هېڅوک د خیر ورځې بهر نه روځي. چېرته به تاسو نه وینئ چې یو ښه اکسلای والا یو ښه مالدار سړي د دې پارچه ورکړې وي خو چې ګورو نو غریب سړی رکشې والا دې ټینګ کړې وي. مهرباني به یې دا چې تاسو مطلب په دې باندې اکشن والئ، لږې غوندې د خپلې پارچې د اصول مطابق او دا پرچې داسې ورکوئ چې د هغې یو خپل لیمټ وي، خپل هغه خانهپوري نه کول چې بس خپل کم حد دی هدف دی ما ته یې راکړی دی دا به زه هر قسمه برابروم. نو لهذا جناب علي خان ته په دې باندې اکشن والا چې دا پرچې چې کوم ستا عمله په شوې اډه کې ولاړې دي، د شوې اډې خبره کومه، په شوې اډه کې زه یم نو د شوې اډې چې کومه عمله ده پلیز هغې ته ووایئ چې مطلب لږ غوندې په پرچو کې ګزاره کړي. الله هم خوشحاله آباد لري.